د الله په خزانو کې کمی نه راځي. نو که یو سړی په زړه کې دا ووایي چې د الله په خزانو کې کمی راځي نو دا خو د کفر خبره ده. دغسې دا خبره کول چې الله رب العزت به ما ونه بخشي دا هم د کفر خبره ده. ته به په هر حال کې د الله په دربار کې امیدوار یې و الله ته به امید لرې. د الله په دربار کې به د بخښلو یو ډېر لوی ارمان چې دی هغه ستا په زړه کې یې. جابر فرمایي رضی الله تعالی عنہ د مسلم شریف حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې کله وفات کېدی د دې وفات څخه صرف 3 ورځې مخکې پیغمبر علیه السلام مبارک چې کله وفات کېدی له وفات څخه صرف 3 ورځې مخکې پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې تاسو به د الله په دربار کې نا امیدی نه کوئ او ته چې کله مرې پر دغه حال به مرې چې ته د الله په دربار کې امیدوار یې د بخښلو د مغفرت د الله د احسان. صرف 3 ورځې مخکې دا خبره محمد رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې دغه وکړه. او موږ د الله په دربار کې ډېر ناامید یو هر وخت. الحقیقت دا کفریه خبره ده. د الله د ذات سره دا نه ښایي چې زه یو امید ورته لرم چې یا الله دا کېدلی نشي ته دا کار کوې نه. الله ته هېڅ ګرانه خبره نه ده. هېڅ ګرانه خبره نه ده. یو حدیث کې راځي علامه بیهقي را نقل کړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو سړي په باره کې الله فیصله وکړه ته جهنم لره ولاړ سه. د یو سړي په باره کې الله فیصله وکړه چې ته جهنم لره ولاړ سه. دی جهنم لره روان شو چې روان شو چې کله د جهنم و کنارې ته ورسېدی نو اوس یې د الله و طرف ته وکتل چې ویې کتل بیا یې ویلې ول ستا په ذات زما قسم یا الله چې زه ستا په باره کې امیدواره وم ما دا امید درلودی چې ته به ما بخښې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي له هغه جهنم له کنارې الله بیرته راوغوښتي ول راسه زما له جانبه ته معافي. ولې هغه وجه دا ده ته ما ته امید لرې د بخښلو. الله فرمایي زما دپاره معافي. ورځتې ته نن د بخښلو خبرې کوم. یو ګناهګاره زه په محراب کې ته د محراب په مخ ته خو د هغه لوی عظیم رب په دربار کې نا امیدي چې دا هغه بیا ډېره لویه ګناه ده. یو خو زموږ ګناه ده بیا د الله په دربار کې دا امید کول چې الله ما نه بخښي دا بیا تر دې لا لویه ګناه ده. دا بیا تر دې لا لویه ګناه ده. او بیا الله فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ورته ووایه زما بندگانو ته ای زما بندگانو په تاسو کې چې چا له خپله ځانه سره پر خپل ځان باندې تجاوز کړی دی ناجایز یې کړې ده تیره یې کړی دی ګناه یې کړې ده لا تقنطوا من رحمت الله زما له رحمته به نه امیده کېږي.